شروط او مختصرات صحیح مسلم چې د صحیح مسلم شروط او مختصرات داخلي یو لوی علامه شوی هغه د صاحب د کشف الظنون دا صاحب د کشف الظنون هغه وایي چې د صحیح مسلم پنځه شروطات لیکن نور جمهور علماء صحیح داري چې د امام مسلم رحمه الله شروطات او حواشي د دیشو نه زیات دي ونن سبا د دیشو نه چې د دې کې رسالې او سیدنا ټول داوی د شپږو نه زیات دي د یو مقدمه باندې تقریبا ماته معلوم دي له 12 حواشي او شروطات د سر مقدمه باندې وهذا شروحاته کې کوم مشهور شرح دی د صحیح مسلم هغه یو المنهاج فی شرح صحیح مسلم ابن حجاج دا شرح چې کړی ده دا علامه ابو زکریا محی الدین ابن شرف الدین النووي رحمه الله کړی ده دا په دوه جلدونو کې او دا شرح ډیره عمده ده او ډیره مشهوره ده عمده او مشهوره شرح ده ځان له دا تفسره ده چې دا شافعي المسلک او دلته په مسلم باندې چې کوم امام نووي لیدلی دی دا دلته شرح ده ښه وضاحت یې کړی خو دا د شافعي المسلک دی احتیاط په دې په کتلو کې ځکه مسائلو کې امام شافعي مولا مسلک او مذهب ته ترجیح ورکوي ته به احتیاط کې داسې نه چې هغه خپل مذهب وګڼي لکه وروسته مسله روانه ده چې شهداو باندې جنازه شته که نشته دی هغه امام نووي چې شهید باندې جنازه نشته دا امام شافعي مسلک زموږ په مسلک او مذهب کې شهید باندې جنازه دا شته دا عمده او مشهوره شرح ده دویمه شرح چې کوم ده هغه اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم دا یو لوی عالم دی شیخ ابو الفضل کنیه و عیاد نوم دی ابو الفضل عیاد ابن موسی هغې دا شرحه کړې او دا په اته جلدونو کې دا اکمال المعلم وروسته بله شرحه ده اکمال المعلم دغه شرحه کامله شوې ده د اکمال المعلم یو بل عالم دی ابو عبدالله محمد ابن خلیفه دی هغه به یې لګېدلی د دې معلم د دې اکمال کړی هغې ته نوم دی اکمال المعلم هغې به د دې وضاحت نور کړی ډېر علما داسې شرح شروع کړي حاشیه شروع کړي لیکن هغه دا ژوند ورسره وفات شي هغه په منځ کې پاتې شي نو دغه اکمال المعلم دا هم په منځ کې پاتې شوی یو ډېر بل علامه دی ابو عبدالله محمد ابن خلیفه هغې بیا اکمال المعلم د هغې اکمال یې وکړ سلورمه شرح ده منهاج الاجتهاد في شرح مسلم ابن حجاج دا په اته جلدونو کې ده دا شرح او دا شرح چې کړی ده علامه شهاب الدین احمد ابن محمد هغې دا شرح کړې ده دا ډېره عمده او غټه شرحه ده په اته جلدونو کې نو دا قدیمي شروحات قدیمه شرحه ده او پنځمه شرحه چې کوم ده د المفهم دا د دې شرحه ده ابوالعباس احمد ابن محمد قرطبي دا شرحه کړې المفهم په نامه شپږمه المعلم لفوائد كتاب مسلم دا شرح علامه ابو عبدالله محمد ابن علي کړی المعلم لفوائد كتاب مسلم دا
دا شرح کړی او بل شرح د المطر السجاد فی شرح مسلم بن حجاج دا علامه ولی الله فرح آبادی رحمه الله کړی په دا په فارسی کې المطر السجاد فی شرح على صحیح مسلم بن حجاج دا په فارسی کې او ماتم شرح الدیوان على صحیح مسلم بن حجاج دا علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله راغلی دا شروحات دي ومدارنګه حاشیه کې ډېرې لیکل شوي علامه ابو الحسن رحمه الله یو حاشیه کې لیکلی علامه نور الدین حنفي رحمه الله څلور جلدونو کې یو حاشیه کې لیکلی فقیر علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله دا په 3 جلدونو کې په دې باندې یو حاشیه لیکلی په دې کې عمده شرح کې دي یا دغه منهاج دی چې کوم د علامه نووي رحمه الله ابو زکریا محمد ابن شرف الدین نووي دې لیکلي دا عمده او ښه شرح ده دا شافعي او یا به وضاحت چې کړی دی دا فتح الملهم بشرح صحیح مسلم علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله دا کړی دا 3 جلدونو کې دا وګورئ دې کې تفصیل هم شوی دی دا پوره شوی هم ده نو دې وجه نه دا عمده شرح ده دې د صحیح مسلم پورا وضاحت کړی دی اگر د تفصیلي نه وضاحت یې پوره کړی او نفس عبارت او څه وضاحت چې کړی دا امام نووي کړی دی چې دا کومه حاشیه د صحیح مسلم ده دا د امام نووي ده نو دا چې ګورئ او سمع ګورئ کله کې ګورئ نو ډېر مشکلات د عبارت هغه په دې کې هغه حل شي دې نه بعد موازنه په مابین صحیح مسلم او صحیح بخاری چې موازنه سره چې موږ صحیح مسلم راوا صحیح بخاری راوا او دا دواړه په تله کې واچو او موږ د دې وزن په کوتلو کوم یو بدلون صحیح بخاری دروند کېږي او که صحیح مسلم دا دروند کېږي په دې کې د علماء اختلاف صحیح مسلم صحیح بخاری د علماء په دې کې اختلاف چې آیا کوم یو راجح صحیح مسلم راجح دی که صحیح بخاری په دې کې اختلاف دی درې قوله دي یو قول دا دی چې د صحیح مسلم صحیح بخاری په مابین کې مساوات دواړه علی السویه او دواړه برابر دي دا قول د علامه سراج الدین عمر ابن علي ابن ملقن دی علامه سراج الدین وی دواړه علی السویه برابر دي او جمهور علماء وی لکنه ضعیف لیکن دا خبره کمزوري دویم قول دا دی چې مسلم دا فائق دی او اصح دی په بخاري باندې صحیح مسلم دا فائق دی اصح دی په صحیح بخاري باندې دا قول د بعض علماء د مغرب د اندلس همدارنګه ابن رشد ابن حزم علامه قرطبي علامه عبدالبر مالکی دا دا مسله کومه علماء د مغرب اندلس مثلا علماء د مغرب اندلس کې ابن رشد ابن حزم علامه قرطبي علامه عبدالبر مالکی هغه دا وایي چې صحیح مسلم فائق دی په بخاري باندې لیکن تقوایا لكنه غير مختار دا قول غیر مختار دا قول مختار دریم قول جمهور محدثین فقهاء علماء دا قول جمهور محدثین فقهاء علماء هغه دا وایي چې صحت اسانید عدالت رجال صحیح بخاری مجموعی طور باندې نه په اعتبار د هر فرد حدیث سره په اعتبار د صحت اسانید او عدالت رجال جامع صحیح بخاری مجموعی طور باندې نه په اعتبار د هر فرد سره دا اصح ارفع ارجح
د صحیح مسلم نه او ما هو المختار همدغه قول ما هو المختار همدغه قول دا جمهور فقهاو علماو متکلمینو دا غي قول چې په اعتبار د صحت د اسانیدو عدالت د رجال باندې جامعہ بخاری مجموعی طور باندې د په اعتبار د یو فرد حدیث سره مجموعی طور باندې دا اصح ارجح او ارفع د صحیح مسلم نه او دا قول دا ما هو المختار دا اهل مغرب چې ترجیح ورکړي چاته امام مسلم ته دا غي لپاره څه دلیل دا غي لپاره دلیل دا دی یو لوی عالم کې شیخ حافظ ابو علي هغه وایي چې استاد زما حاکم وویل ما تحت قدیم السماء اصح من کتاب مسلم چې اسمان نه لاندې صحیح مسلم نه اصح کتاب دا نشته نحن مغربا دا قول بشي ما تحت قدیم السماء اصح من کتاب مسلم ادیب سرمن کوي د اسمان زمون د پسیر داسې چت دی لکه سرمن چې خوراک نو غیور مسلم راځي او جمهور علما جواب کوي دا قول د حاکم معارض دی د قول امام نسائی سره امام نسائی وایي چې ما فی هذه الكتب كلها اصح من کتاب محمد بن اسماعیل نشته په دې ټول کتابونو د احادیثو کې اصح کتاب د محمد بن اسماعیل رحمه الله د چانا د کتاب نه صحیح کتاب دا په محدث مکه باندې بل نشته نو هغه قول څنګه معارض شو د دې قول لك حافظ ابو علي رحمه الله وي ما تحت اديم السماء اصح من كتاب مسلم وجمهور علماء استا خبر سيدا وقام قول معارض لقول امام نسائي سرا امام نسائي ما في هذه الكتب كلها اصح من كتاب محمد بن اسماعيل کتاب د محمد اسماعیل پشانتا صحیح کتاب و کتابون کتاب سر نشتا دویم جواب منگا داکو چه دا قول دا حاکم حافظ ابن حجر رحمه اللہ وی چه دا قول دا حاکم دا مجمل دے چه لاندے دا مخت اسمان لندے دا صحیح مسلم دا صحیح کتاب دا نشتا ولی نشتا دا قول مجمل دے نو دیو جن دا مجمل دی قول ارتباع دا نشتا ممکن دے دا آغی مطلب داوی اصح پا مانا دا افضل سرم سمانا ایک صحیح مسلم دیر افضل او بہترین کتاب افضل او بہترین کتاب دے کہنے دے کہنے ولی افضل او بہترین کتاب دے ذکا ترتیب دیر خیاستہ دے طرز ډیر خیاسته دی طریقې ډیره خیاسته او ښکلې ده دې وجې نه افضل او بهترین کتاب زموږ اصح دا په امکان لري په معنا د افضل سره دویم دلیل د اهل مغرب دا دی مسلم ابن قاسم یو لوی علامه تېر شوي هغه صحیح مسلم لم یصنع احد مثله صحیح مسلم دی پشان تالبی په مصر چا کتاب جوړ کړي نه دي صحیح مسلم کو د تصنیف چا نه دي خو جمهور علما جواب کوي دې سره مناسب کار نو دویم دلیل د چا د اهل مغرب هغه دی مسلم ابن قاسم رحمه الله صحیح مسلم لم يصنع احد مثله صحیح مسلم د دې په شان د چا کتاب جوړ کړي نه باندې دا ټول کتابونو کې اثر
و جمهور علماء جواب کوي مقصود د دې قول نه دا دی صحیح مسلم په شان د کتاب چانه نه جوړ کړي ما سوا صحت الاسانید ما سوا د صحت الاسانید ما سوا صحت الاسانید مثلا په اعتبار د حسن ترتیب سره په اعتبار د طرز بیان سره په اعتبار د وضاحت د معنا سره شک نشتا چې صحیح مسلم دا مقدم دی په صحیح بخاری نو هغه وایي چې صحیح مسلم په شان د چا کتاب نه دی جوړ کړی او ما سوا د صحت د اسانیدو ما سوا د صحت د اسانیدو څه شی دی په اعتبار د حسن ترتیب په اعتبار د طرز د بیان په اعتبار د وضاحت د معنا سره مسلم مقدم دی په بخاری نو هغه دغه دلایل او جمهور علما کې نه دغه جوابونه او بعض علما وایي چې صحیح مسلم دا راجح دی په صحیح بخاری باندې دا مې د پاره څه دلایل دا مې د پاره یو دلیل دی قلت الاثار والتعلیقات امام مسلم په خپل کتاب کې آثار او اقوال د صحابه او تعلیقات دا کم ذکر کړي حدیث معلق چې د هغې په ابتدا کې یو څو راویان هغه حذف شوي او یا دا چې حدیث سره سند د سره ذکر شوي لکه صاحب د مشکات هغه وایي قال ابو هريره عن ابي سعيد الخدري عن ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سند د سره نشته او بعض علما هغې د راوي ذکر کوي نه بلکې سب حدیث ذکر کوي او صاحب د مشکات د هر حدیث سره هغه راوي چې کوم صحابي دی هغه ذکر کړی دې ته حدیث معلق ویل کېږي نو امام بخاري هغه روایات چې د سند په ابتدا کې دوه درې راویان حذف شوي هغه ډېر ذکر کوي امام مسلم دا نه ذکر کوي اقوال د صحابه آثار د اقوال د تابعینو دا امام مسلم ډېر کم ذکر کوي امام بخاري ډېر ذکر دویم وجه د رجحان دا د ضبط الاسماء ضبط اسماء دا مطلب دی چې اهل شام اکثر روایات د اهل شام نه بخاري کې ذکر کوي دا په طریقې د مناولې باندې ذکر کوي مناوله څه شی ده هغه ذکر کوي د هغې د کتابونو نه اخذ کړی او امام مسلم رحمه الله هغه ناست دی ځکه امام بخاري هغه ګرځېدله اکثر اعتماد هغې په خپل حافظې باندې او امام مسلم رحمه الله ناست دی په خپل ځای باندې او هغه د خپل استادانو امام مسلم رحمه الله ناست دی په خپل ځای باندې هغې د اهل شام د هغې روایت چې ذکر کوي د هغه شیوخو استادانو د هغې د خوله نه ذکر کوي ګوره ډېر فرق لري یو د اخذ د احادیثو د کتاب نه یو اخذ د حدیث د خوله نه امام مسلم د خوله نه ذکر کوي امام بخاري د کتاب نه نو دې وجې نه امام بخاري د شامیانو رواتو کې غلطي ښکار کېدی شي غلطي ترې واقع کېږي یو راوي دی یوې کنیه د بلې نوم دی امام بخاري وایي چې دا دوه راویان دي او امام مسلم ته دغه د غلطۍ ښکار امام مسلم نه کېږي ولې ځکه امام مسلم خو د استادانو د خوله نه روایت ذکر کوي نو هغه وایي چې دا یو راوي دی یا کنیه ده او یا نوم دی دغه غلطي امام مسلم نه واقع کېږي او امام بخاري نه په شامي راویانو کې غلطي دا واقع کېږي دریم وجه د رجحان هغه دا ده چې امام مسلم رحمه الله روایت باللفظ ذکر کوي دا ټول احادیث مبارکه بیا لیکلي دي په حیات د استادانو کې استادان یې ژوندي دي د هغې په حیات کې لیکلي امام بخاري رحمه الله ګشت کړی دی ګرځېدلی دی روایات یې استادانو نقل کړي دي اعتماد یې په خپل حافظې باندې کړی نو ځکه روایت باللفظ
دا یو رجحان او ترجیح د امام مسلم د امام بخاری باندې. څلورمه وجه د رجحان د مسلم دا حسن ترتیب او سهولت د معنا. حسن ترتیب او سهولت د معنا. ترتیب ډېر ښایسته دا به ترغیب کوي چې احادیث شروع او معنا ډېره اسانه ده. امام بخاری چې روایت نقل کړي په هغه روایت کې امام بخاری تقدیم کوي، اختصار کوي. کله پکې بعد روایت صحیح سره باندې سپېږي او د روایت په هغه کې اختصار وکړي نو هغې د هغه حدیث معنا کې سخوالی راشي. او امام مسلم رحمه الله حسن ترتیب سهولت د معنا دا په حدیث کې تقدیم نه کوي، اختصار نه کوي، په حدیث کې حذف نه کوي، په حدیث کې دې وجه نه نو دلته د دې حدیث د معنا مقصوده ډېره واضحه او ښکاره معلومه. دا هغه دلایل وو چې چا ترجیح ورکړې وه صحیح مسلم ته په صحیح بخاري باندې. لیکن دلایل د جمهورو چې هغې ترجیح ورکړې صحیح بخاري ته په صحیح مسلم باندې، د هغې دپاره دلایل یو ثقاحت رجال د بخاری رجال دا ثقه دي، یعنی بخاری هر مخصوص روات رواها، مخصوص روات انفرادی روات بغیر د چانا د شرکت د مسلم نه امام بخاری کې ذکر کړي 430 یا 430 دا مخصوص روات دي، انفرادی روات دي. دا صرف امام بخاری ذکر کړي، امام مسلم نه دي ذکر کړي. اوس ګورم په 430 کې متکلم فیه راویان پکې اتیا دي. متکلم فیه راویان پکې څو دي؟ اتیا دي. مخصوص روات د صحیح مسلم هغه شپږ سوه او شل دي. انفرادي روات مخصوص روات هغه د امام مسلم شپږ سوه او شل دي. متکلم فیه پکې یو سل شپېته دي. سوچ کوه هلته په 430 کې اتیا متکلم فیه شو او دلته په 600 کې یو سل او شپېته شو. نو متکلم فیه راویان د مسلم ډېر شو که نه شو؟ نو ځکه متکلم فیه راویان د بخاري کم دي. نو دا یو وجه د رجحان د صحیح بخاري ده په صحیح مسلم. دویم وجه د رجحان دا ده قلة الروایت عن المنتقدین. امام بخاری د هغه راویانو نه چې کوم اصحاب د جرح او د تعدیل په هغې باندې انتقاد کړی وي د هغې نه ډېر کم روایت نقل کوي. امام بخاری په خلاف د عکرمه عن ابن عباس دینه د دینه معاصره ورواله متکلم فیه راویان ډېر کم اخلي. صرف عکرمه عن ابن عباس دلته متکلم فیه روایت راغوستي دي. د دینه معاصره امام بخاری متکلم فیه راویان دا ډېر کم اخلي. کل متکلم فیه راویان د امام بخاری یو سل او لس او امام مسلم هغې متکلم فیه راویان یو سل او 22 وګوره 22 راویان هغه د دې پکې زیات متکلم فیه راویان. نو ځکه موږ وایو ثقاحت د رجالو دا یو او قلة الروایت عن المنتقدین د هغه چې صاحبانو د جرح د تعدیل په انتقاد کړی هغې نه دا ډېر کم راغلی. د دې یو سل لس امام بخاري او امام مسلم یو سل او 22. او دریم وجه د ترجیح چې کوم ده اتصال السند دی. امام بخاري سند متصل دی او بل حدیث معنعن کې مسلم کې ورشي. امام بخاری مولا په حدیث معنعن کې التقاء او اتصال شرطین کې جمله. حدیث معنعن دې ته وایي
چراوی روایت د مریمون په عن باندې کړی، لیکن دې کې امام مسلم اکتفا په څه باندې کې امکان د لقا باندې کې محاصرت باندې کې چې زمانه یې وایي امکان د لقا یې صحیح ده چې روایت نقل کړي. امام بخاري وایي نه، اتصال د سند او لقا فی الجمله شوی، چراوی د مریمون سره ملاقات فی الجمله شوی په یو روایت کې ولې نه وي، هغې نه بعد په د روایت دا نقل کېږي. دا هغه وجوهات د ترجیح د صحیح بخاري په صحیح مسلم باندې. اوس ریشه دلته امام مسلم رحمه الله او صحیح بخاري مخکې دی ویلي. پنځم وجه د رجحان دا ده چې امام بخاري د اول ترجیح د روایاتو نه روایت کوي استعابا او بالاصاله، استعابا بالاصاله، او امام مسلم د دوارو طبقو نه روایت ذکر کوي استعابا. او همدارنګه د دې نه علاوه امام بخاري په صحیح بخاري کې لطائف، حکم، د دې حدیث نه علاوه مسائل فقهیه، تفسیر، همدارنګه اصول، احکام، لغت، دا ټول څیزونه دا په بخاري کې موجود دي. امام مسلم صرف حدیث ذکر کوي، نه پکې لطف شته، نه پکې هغه شته چې دی نو حکم شته، او همدارنګه مسائل فقهیه، تفسیر، لغت، د دې ته امام مسلم رحمه الله اشاره هغه نه کوي. نو دا ټول وجه د رجحان د صحیح بخاري په صحیح مسلم. نو د علماء اختلاف اوس ترجیح چاته ورته د چا په بعض علماء د دې په مابین کې قول فیصله کړي، محاکمه کړي، د دې دوه قولونو د اقوال د علماء په مابین کې تطبیق کړي. هغه څه وایي؟ وی نفس صحت کې ټول دواړه شریک دي. صحیح بخاري، صحیح مسلم دواړو احادیث صحیح دي، نفس صحت کې شریک دي، لیکن راویان په اعتبار د صحت د اسانید سره د امام بخاري روات کوم چې سند کې راغلي دي د دې سندونه ډېر صحیح دي، لیکن عدالت او د صحت د عدالت د رواتو صحت د اسانیدو په اعتبار باندې ترجیح امام بخاري لره د امام بخاري دا فوق د صحیح مسلم باندې. د قول فیصل دا دی چې نفس صحت کې دواړه شریک، او په اعتبار د عدالت د رجالو صحت د اسانیدو باندې امام بخاري فائق او مجد په صحیح مسلم باندې. او همدارنګه په اعتبار د جمع د طرقو باندې عدم تحقیق د معنا باندې، عدم تحقیق باندې په اعتبار د حسن ترتیب سره، په اعتبار د حسن طرق او طریقې د روایاتو ذکر کولو باندې صحیح مسلم دا به فوق د په صحیح بخاري بل دا قول فیصل. معنا څه شوه؟ صحیح بخاري راجع دی من وجه، صحیح مسلم راجع دی من وجه، په نفس صحت کې دواړه شریک دي. کته وی چې صحیح بخاري دا راجح دی په صحیح مسلم باندې او من وجه په اعتبار د عدالت د رجال او صحت د اسانید باندې صحیح بخاري راجح دی په صحیح مسلم باندې. صحیح مسلم راجح دی په صحیح بخاري باندې او په اعتبار د جمع د طرق سره، په اعتبار د عدم تحقیق د معنا باندې، په اعتبار د عدم ترتیب د حدیث باندې، په اعتبار د حسن ترتیب سره، په اعتبار د طرز د بیان سره صحیح مسلم دا فوق د صحیح بخاري نفس صحت کې دواړه شریک. لکه هغه شاعر وایي د اختلاف د علماو ته اشاره کړې ده، ويتنازع قوم في البخاري ومسلم. قوم راغی علماو راغلي جګړې وکړه، اختلاف یې وکړ په
بخاری او مسلم قوم مختلف شو په بخاری او مسلم سکی اختلاف وکړو د تنازع جګړه وکړه چیرته جګړه وکړه لدیا فقالوا اي زين يقدم زما په دې باندې جګړه وکړه فقالوا دي خلق وګوري اي زين يقدمو کوم یو د دې دوار نه مخکې کولې شي صحیح بخاری مخکې د صحت کې د صحیح مسلم مخکې د ودا خلق زما په دې باندې جګړه وکړو اختلاف وکړو اختلاف وکړ قول فیصل ورته ماته کړ فقلت ما ورته ویلي لقد فاق البخاري صحة بخاري په صحت د اسانید باندې مخکې كما فاق في حسن صناعة مسلم لك په حسن ترتیب کې مسلم مخکې جګړه مکوي تاسو جګړه کوئ چې بخاري مخکې ته مسلم صدر تیم چې بخاري مخکې مسلم بخاری مخکې د لقد فقلت لقد فاق البخاري صحة بخاري مخکې د صحت کې كما فاق في حسن صناعة مسلم لکه څنګه چې حسن صناعت کې مسلم مخکې نو د اختلاف مکوي جګړه مکوي دواړه ښه بخاری مخکې صحت په اعتبار مسلم مخکې د تر او د احادیثو د ذکر کولو د ترتیب په اعتبار باندې صحیح مسلم دا د دې نه وروسته امام مسلم رحمه الله د سند متعلق مستخبره ذکر کوي چونکه د دې نه بعد بیا کتاب ته کوي نو کتاب کې خامخا احادیث راځي او د احادیثو د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره دا ثابتې په چا باندې په سند ورسته مستقل باب راځي د اسناد مطالعه البته به تاسو وضاحت وکړي اول په دومره کوي چې دا سند دا هم ضروري دی سند دا ضروري دی ممکن احادیث ویلي یا د احادیث ذکر کړی زمون چې د احادیث کې استاد شیخ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد فقیر الضروري رحمه الله نو هغه زمون استاد بیا د هغې استاد شیخ نصرالدین بهشتوي رحمه الله دا یو علاقه ده هغې ته بهشتو وایي او هغه درسګاه مو لیدلې د دې واقع چې درس کول هغه درسګاه شته او هغه مقبره کې چې کوم دي دفن دي ډېر زیات علما دفن چې راشي جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث شیخ التفسیر شیخ العلامه فلان دومره قبرونه دي چې راشي او اثر به در باندې وشي دا بدن دا به داسې وخوځېږي دا بدن به چې دی نو ولړزېږي او ته به چې دی نو حیران شي ته به وایې چې او دا څومره علما دلته دفن دي او څومره علما دلته وفات شوي حیران العلامه فلانی شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول شیخ التفسیر فلانی او شیخ الحدیث فلانی نو د هغې استاد مولانا پروشتو رحمه الله د هغې چې حدیث حاضر کړي او حدثنا الشیخ قمر الدین الفنجابي دا هغې استاد به دی شیخ احمد علي السارانپوري رحمه الله دا هغې استاد به دی شیخ شاه محمد اسحاق الدهلوي رحمه الله دا یو سند او دویم سند چې زمونږ دی موږ ته د احادیثو اجازت چې میلاو شوی دی دا شیخ الاجل مغفور الله بابا دامت برکاتو وفوزاتو نو د دې چې دی نو موږ ته اجازت میلاو شوی قال هغه وایي حدثنا العلامه الشیخ نو خان بهادر المارتوجي رحمه الله چې کوم مارتوج باندې مشهور دی په دې شکلو دی علاقه کې دوه ځایونه وو دې کې د مخکې د احادیثو ډېره چرچا وکړي د هغې نه وروسته د فنونو د حکمت او د منطقو
همدارنګه د نور مروجو علومو ډېره چرچا د هغې تر ماتون او چټي سره دلته به علما سره ډېر وخت تېرولو هغې دوره هلته کړې او هغې لپاره د احادیثو اجازه چې حاصله شوې ده د هغه د علامه محی سنت عبدالرحمن الامروهي رحمه الله شیخ عبدالرحمن الامروهي هغې ته اجازت حاصل شوې ده بیا د شیخ رشید احمد الجندوهي رحمه الله هغې ته بیا د احادیثو اجازت حاصل شوې د شیخ عبدالغني المجددي رحمه الله دا دویم سند او دریم سند چې دی همدارنګه موږ ته اجازه حاصله شوې ده دا هغه دي چې موږ نه کتابونه ویلي دا هغه اجازه د دې نه علاوه نو موږ ته همداسې سبقونه چې ځینې ویلي او یو کتاب دی موږ چې ویل صحه ستاونه ما سوا د ترناف یو لوی عالم هغې ته شیخ مولانا عبدالروف هغې ویل کېده اوس وفات شوی هغې نه موږ کتاب الاثار ویلو د احادیثو کتاب په د چراغ په پو چراغ هغه د حسین احمد مدني رحمه الله بالذات شاګرد د بخاري شریف قاري او په دارالعلوم دیوبند استاد هغه د امام دلته استاد جوړ دا استاد جوړ په دارالعلوم دیوبند هلته امام او دا د هغې نه موږ کتاب الاثار ویلو کتاب الاثار همدارنګه په دې تیر کې یو لوی عالم تېر شوی یوه پټه خزانه وه په دې سندلو کې د سندلو باباجي باندې مشهور هغې موږ ته اجازت په احادیثو کې هغه ملاو شوی موږ ته همداسې د ډېرو دا هغه درته وایم چې کوم نه موږ صحایح سته هغه دا ویلي همدارنګه موږ ته اجازت حاصل شوی دی د مفتي غلام الرحمن حضاروي رحمه الله دا زموږ د ابوداود استاد هغې استاد هغې ته روایت شوی د احادیثو د محدث کبیر مولانا عبدالحق اکوروي رحمه الله هغه به روایت نقل کوي د شیخ حسین احمد مدني رحمه الله هغې ته اجازت شوی دی د شیخ محمود الحسن دیوبندي رحمه الله هغې ته به اجازت شوی د شیخ محمد قاسم نانوتي رحمه الله او د شیخ رشید احمد جندوهي رحمه الله دواړو بأبي قال وقال حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي رحمه الله أبي بريوكي الشام محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله أبي بأحاديث رجالة شوي الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله أبي برجالة شوي الشاه ولي الله محدث الدهلوي رحمهم الله تعالى ويرضى عنهم أجمعين لدينا نو دا سند چې کوم دی درې حصې دا یوه حصه درته موږ وایو چې دا زموږ نه واخله د شاه ولي الله رحمه الله دا یوه حصه د سند دویمه حصه د شاه ولي الله رحمه الله د هغې د استاد نه راواخله امام مسلم پورې دا دویمه حصه د سند دریمه د حصه د سند بیا د مسلم نه راواخله تر پیغمبر علیه الصلاة وسلام پورې دا دریمه حصه د سند دا ما درته وی دا اوله حصه د سند همدارنګه په احادیثو کې زموږ استاد نو شیخ شهید مولانا صاحب الحق رحمه الله هغې نه موږ ترمذي او کتاب التقسیمه دا ویلي همدارنګه طحاوي موږ شیخ العلامه الماهر فی الفنون كلها شیخ فضل الهی شاه منصوري هغې نه موږ طحاوي ویلي طحاوي کې نه ویلي نو هغه وفات شوی ډېر ښایسته انداز کې طحاوي ویلي هغه زموږ استاد طحاوي کې نه ویلي نو دا زموږ استادان دي او دوی ټولو موږ ته اجازت کړې په احادیثو کې په دې صحاحو کې په طحاوي کې او په دې کتابونو کې موږ ته اجازت کړې دا یوه حصه د سند زما نه واخله تر شاه ولي الله رحمه الله شاه ولي الله رحمه الله وایي قال اخبرني د هغې استاد دی ما ته خبر راکړه شیخ ابو طاهر محمد ابن ابراهیم المدني د دې ټولو سلسله چې دي شاه ولي الله رحمه الله ته
بیا شاه ولی الله رحمه الله نه چې سلسله دی دا شیخ محمد ابن ابراهیم المدنی دی. دا شیخ محمد ابن ابراهیم المدنی ورته ځکه وایي د دې ولادت په مدینه منوره کې شوی، مدینه منوره، او بیا د دې وفات شوی دا په شام کې شوی، شام کې وفات شوی. هغه به روایت کوي د خپل پلار نه، دا محمد ابن ابراهیم دی، هغه روایت کوي د خپل پلار نه ابراهیم کردی المدنی رحمه الله. هغه به روایت نقل کوي د خپل استاد شیخ سلطان ابن احمد المزاحی، سلطان ابن احمد المزاحی. هغه وایي اخبرني الشیخ، ما ته حدیث اجازت ملاو شوی د خپل شیخ نه چې احمد سلوکی دی. هغه به روایت کوي د خپل شیخ نه هغه نجم الدین محمد ابن احمد الغیبی رحمه الله. هغه ته روایت د حدیثو اجازت ملاو شوی دی د خپل استاد شیخ زکی الدین زکریا ابن محمد الانصاری. هغه ته اجازت ملاو شوی د شیخ د خپل استاد نه ابوالفضل کنیه ده ابوالفضل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هغه ته اجازت ملاو شوی دی د شیخ صلاح الدین محمد ابن ابراهیم ابن ابي عمرو المقدسي ثم صالحي. دا په 280 کې دا وفات شو. هغه ته اجازت ملاو شوی د خپل استاد نه د خپل شیخ نه علي ابن احمد ابن بخاري. هغه ته بیا اجازت ملاو شوی د احادیث د خپل استاد نه الشیخ مؤید ابن محمد الدوسی اصلا اصل کې د توس توسی والنشابوري دارن کې نشابور ته تللی هغه دې کې کور نیولی پر علاقه پرېږدي. هغه به احادیث اجازت ورته ملاو شوی د خپل استاد الشیخ ابي عبد الله محمد ابن فضل الفراوي الفراوي. هغه ته اجازت ملاو شوی دی د شیخ ابو الحسین دا کنیه ده خپل نوم دی عبد الغافر ابن محمد الفارسی. هغه ته اجازت ملاو شوی دی د خپل استاد نه د خپل شیخ نه ابي احمد محمد ابن عیسی ابن عمرو الجلودی رحمه الله. اوس ګوره هغه ته اجازت ملاو شوی د شیخ ابي اسحاق ابراهيم ابن محمد ابن سفيان النسابوري چې کوم راوي د صحیح مسلم دی، راوي د صحیح مسلم دی. او دا به روایت کوي عن مؤلفه د مؤلف د کتاب نه چې هغه څوک دی ابو الحسین مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله. د دې راوي نو د صحیح مسلم روایت چې کړی دی دا اسحاق ابراهیم ابن محمد دی، دا د امام مسلم شاګرد دی. هغه روایت کې د چا د صحیح مسلم روایت یې کړی د چا نه د امام مسلم. اوس په ابو داود کې ان شاء الله وایي چې قال حدثنا چې قال د پاره قائل څوک دی ابو داود دی، او دا قول نقل کې څوک دی شاګرد چې ابو عمرو ابن محمد الولوی دی، هغه ته روایت نقل کوي. دلته راوي د صحیح مسلم دا ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد النسابوری دی، او استاد دا امام مسلم ابو الحسین مسلم ابن حجاج القشيري رحمه الله تعالی. دینه بعد سبحان ان شاء الله صحیح مسلم نن بسم الله او نن په ابو داود کې بسم الله دې کې کوشش تاسو وکړئ چې دې کې کاریان دا کاریو خو سخت دی، دا قواله د حاضری باندې حاضر باندې دا چې موبایل کې کوڅه وایي چې کاری کتاب وګورئ قانون نه موري عبارت کو وګورئ سبا ته عبارت تکلیف وی درته عبارت کې وخت دی من ګول چې دا سم وایا
دا کوک ویا دا داسې ویا دا داسې ویا خو لیکن فایدې څه ده؟ فایدې دا ده مدرسې د خوا نه به تا ته انعام ملاوېږي او په سند کې به تا ته امتیاز ملاوېږي. امتیاز پېژنې؟ ستا سند به ممتاز وي. څه کالې دوه کسان داسې وو زمونږ هر کالې درې څلور د شیخ صاحب قاریانې زمونږ درې خو موږ د طالبانو سهولت دپاره کله څلور کړو کله پنځه موږ یې په شرط دی ولیږي پرېږده چې دا سند ممتاز ډېر کسان یعنې اصلي درې قاریان یو د مسلم جلد اول بل د ابوداود جلد اول بل د ابوداود جلد ثاني د ابوداود جلد ثاني قاری چې وي دا د مسلم جلد ثاني قاری هم د مسلم جلد اول قاری چې وي دا د طحاوي قاری وي دا د ابن ماجه قاری وي دا د نسائی قاری وي ځکه دا څلور واړه کتابونه دا یو کس وایي او ځکه یو ختمي بل وایي بیا بل ودرو بل وایي بیا بل ودرو بل وایي قاریان وي څلور خو موږ طحاوي والا مستقل قاریان چې راوړو موږ یې پرېږدو چې موږ تاسو نسائی یو میاشت کې وایي هغه موږ په قاریانو کې راوړو موږ یې پرېږدو چې موږ تاسو نورو قاریانو نمبر برابر هغه د ممتاز د اتیاو نمبر اتیا نمبر وي دا دوه قاریان یو پکې داسې ښه قاري سم داسې یو بهترین عبارت به ویلې تېر نو هغه بېچاره پرچې خرابې کړې ما ویل دې وجې نه خرابې کړې او اصل تعلیم سند ممتاز راکړي په شرط کې مو د اسلام ته تقاضا کوي خو بیا ما ځان سره وویلې دا مولانا قمقل ته یې ولې خو چې پرچې دې ښه کړې نمبرې به دې ډېرې وي نبي پنځه نوي سل نمبرې به دې اخیستې وي انعام به دې م اخیستې وي خو اوس موږ زور ولګو هغه اویا به اتیا کړو پنځه اویا به اتیا کړو شپېته به اتیا کړو نفس ممتاز به راشي هغه بل امتیاز خو تا ته میلاو نه شو کړی خبر مې دې پورې کوله چې د دې نمبرې کمې وي بیا موږ سند ورکړو ممتاز نو قاعدو کې دا ګټه چې نمبر دې کمی او سند بیا ممتاز ملاوېږي درته بچې مې خراب دي او چې سند دې ممتاز یو کور ته لاړ شي بریکونه دې یې کلي ګوتې پې باندې وها او راته وا چې ممتاز سند مې اخیستی خرچه مې وکړه پیسې مې وکړې سند ممتاز دی هغې څه خبر دي ته قاري وي پرچې دې خرابې کړې دي خو دا تا ته چې سند ممتاز میلاو شوی دا د قاریتوب د وجې نه میلاو شوی نو کور والا خو دې نه خبرېږي نه خو دا بریل تا وکړې دا مې په خپل موټو زور باندې او دغه د سند ممتاز اخیستی دی او انعام مې اخیستی دی ورانه باندې نو دې کې دغه فایده ده نو انشاءالله نو نن به ابوداود جلد اول هغه چې دی نو وایو عبارت ورته وایو